حیات آباد کې کډنی هسپتال سره نږدې شکمارانو د دوو وروڼو نه په ګن پوینټ باندې لکونو روپۍ او موبایلونه اغشتي دي. دا کم الکان چې لوټ شوي دي د دې مور په کډنی هسپتال کې زیر علاج ده او دی خپلې مور سره دلته علاج د پار راغلیو. د حوالې سره د بخشالي مردان اوسیدونکو د کامران هغه رپورټ درج کړی دی. حیات آباد تانې پولیس ته ویلي چې د هغې مور څه وخت نه بیماره ده او هغه دی په کډنی سنټر حیات آباد فیز 4 کې داخله کړې ده. دی وی د کامران او د رور سکار پسې ایچ ام سی ته لاړل. دی وی چې کله دی د ایچ ام سی نه واپس راتلل نو د کډنی سنټر سره نږدې په موټر سایکل باندې درې شکماران راغلي دي. دا دواړه رونې ودرولې دي، په ګن پوینټ باندې یرغمال کړي دي. د کامران نه موبایل 1,20,000 روپۍ او د رور نه ولا 12 موبایل چې کوم دی آیفون هغه ته اغشته دی. دی وی چې د رور باندې را لغوزارونه موکل ملزمان بیا تښتېدلي دي. حیات آباد تانې پولیس لتلي دي، هغې د نامعلومو کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی. شوکه خو اسب زیاتې دی، ظلم دی، خو دې غریبانانو سره چې کوم ظلم شوی دی دی وایي چې دی د پیسې چې کمې ته شکمارانو اغشتې دي نو د دې مور په کډني سنټر کې داخله ده. د هغې د علاج دپاره دی دا پیسې راوړې وې او هغې نه باوجود شکمارانو دې نه هر څه اغشتې هم دي او په دې باندې غوزارونه هم کړي دي.